زمان پیغمبر علیہ السلام کې د سلور زرا پهلوانانو طاقتو سلور زرا پهلوانان په دې عربو کې یو پهلوانو او جابه اوښ حلال که نو دا کچه سرمن په ځمکه به پرته وه نو ده به پې خپه کې خو زما د خپې لاندې دا سرمن خو دې څوک وخوځئ نو 10 کسان به لګېدلي یو خوا بل خوا به هغه سرمن راښکه راښکه ټوټه ټوټه به شوه خو د ده د قدم لاندې سرمن به چا ازاده نه کړې شوه نو دغه پهلوان راغی پیغمبر علیه السلام ته وی ما له په کبډي راشه که ما را وپرځولې نو د پیغمبرۍ نوم به نالې او که زه دې را وپرځولو نو زه په تا ایمان راوړم پیغمبر علیه السلام وی را میدان ته شه ګڼ صحابه کرام راغلي وی د الله محبوبه دا ډېره بېادبي ده چې موږ یو ته په کبډي ورځئ ته اړخته شه موږ به وله په کبډي ورشو هر صحابي راځي موږ ورځو ته مه ورځه پیغمبر علیه السلام ورته یا لکه چیلنج خو یې ماله راکړی دی که نه وی خیر موږ به ورشو وی نه یا لکه ایمان به په تاسو راوړي که په ما وی په تا وی چې ایمان په ما راوړي او چیلنج ما خو زه به ورشم نو صحابه کرام یې اړخته کړل او پیغمبر علیه السلام میدان ته ور ووته او لږ ساعت پسې پهلوان په ځمکه راخلاص کړو نو هغه چې پاڅېده نو وی خپه مې ښویېدلې وه ته یو ځلې بیا راشه نو پیغمبر علیه السلام بیا ورغی نو راخلاص یې کړ چې پرېښود نو پاڅېده وی شا مې نه ده لګېدلې ته یو ځلې بیا راشه نو په درېیم ځل چې ورغې او راخلاص یې کړ نو د پاسه یې په لاس ایښی وی خپه خو دې نه ده ښویېدلې وی نه وی شا دې لګېدلې وی د پاسه سړی پاڅېده او کلمه وویله مسلمان شو زمانږ د چارسدې مولانا فضل ربی معدن صاحب په اشعارو کې وی یو مشرک پهلوان وی نبی سلطان ته ځان به نیسې نن زما طاقت او توان ته که مې پړ کړلې دا خپل دین به پرېږدې ته او که دې پړ کړم اقدم غاړه به ایمان ته نو حضرت اویل بسم الله راځه تیار یم او زه ولاړ یم د اسلام خدمت هر شان ته نو اصحابو ورته وی چې غلامان شته سرکار څه دپاره اوځي بیا میدان ته نو حضرت نه منله شلو ورته غاړه او په 3 ځلې پهلوان را پړ که ځان ته نو پهلوان وی خدایي زور در سره دی او زور مې نشي رسېدی زور د سبحان ته نو پهلوان زر کلمه اووې معدنه سر یې ټیټ که د کوڼیانو پهلوان ته نو طاقت الله ورکړو د سلور زره پهلوانانو عمره طاقت پکې و عقل فکر ولو هم الله زیات ورکړو